بسم الله الرحمن الرحیم. زیم جی عرفان دورانی دا سو ګوري پیام خیبر دا ټایم جی ز په پیښور آسیا پارک کې موجود یم چونکه دا حلقه چې دنو زما بچپنه دلته تیر شوی دا او نن ز ډیر وخت پس رالم او ما سره چیرمن حاجی عبدالرؤف صاحب هم ناستی ماشاءالله د دې چې کمی علي زلی دي په اے ان پی کې بیا دلته چې کم دی هر الیکشن کې چې کم منډه والے د اے ان پی د پاره آغا یقینا قابل تعریف دی او یقینا چې دینو دی کم کارونه دلته کړی دي آغا چې دینو مخامخ تی راته نن جی آفس کې ناس یو چیرمن صاحب سره عبدالرؤف بھائی زمونږ ډیر یو زنده دل او ډیر یو دلیر او تکړه چیرمن دی دیو سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی خیر دی تاسو ښه جی ډیره مهرباني. پهله خو تاسو شکریا ادا کوم تاسو د پیام خبر نیوز والا چراغ او زموږ تاسو مو کو زه خوشالېږم چې سوکرا شومان د خپل علاقې په حواله سره تاسو کی ولې چې دا زمونږه علاقې چې کومه د خار یو کنجسټډ ایریا ده او په دغه کې مسایل ډیر وي خو وسایل لا موږ ته نشته نو ان شاء الله مخکې چې به تاسو ما کوم تاسو کوي په هغه سره خبرې کوم. چیرمن صاحب دارا تو وای ماشاءالله الیکشن خو تاسو دلته وینینګ کینډیډیټ وای د چیرمن دلته خو ډیر مسایل به تاسو د علاقې یونین کونسل بم راځي د حلقې لیبرهود بم راځي دا سه صدا سه مسله راغلی دا چې هغه کې تاسو تاسو غیر شوی هم د کی الحمدلله نه غیر یره جی یو خبره کوم د لوکل باډیز چې وی کنه دا د مسایل د کوم دی زه ورته مسایلستان ویم ځکه چې بار بار لکه په میډیا په وساتت باندې په هر لحاظ سره پلیټ فارم باندې موږ دا یو خبره کوو چې ایم پی ای ایم ان ای الیکشن وکي نو هغه تر خپل بنگلو پورې محدود شي کوم ځای کې چې دا ناظم راشي یا مطلب دا د کنور د لوکل ګورنمنت دا سیستم راشي نو د دین خلک ډیر زیات توقعات ساتي عوام دی تر رواني زما د دفتر ګورو سم د سار تاسو ته بخکاری دا مشران زمانه استو سم زموږ د یو مشر ناست یو مسله راوړه نو دای زموږ ډیر توقعات ساتي خو چې څومره توقعات د دې نو هغه عمر موږ ته وسایل نه دی راکړي مسایل دلته ډیر دي لکه ټول ناول خندا خو موږ سره دا وکا چې 19 دسمبر 2021 کې زموږ د لوکل باډي الیکشن وکړو او په هغه کې بزه دا ورته ویم چې د بد مرغه حکومت وخت داسې خلکو سره وو چې هغه دلته کې شکست خوردو او چې کله هغه دلته نه شکست خورو په ما په خیال په 21 ضلع کې کسونو وزلا باندې شوی دی پهله مرحله چې وا نو هغه د حکومت خو چون کې صوبایي حکومت دا غيو هغه ورته چې کوم دی کابینټ میټینګ راوغختو اسمبلی ورکې باقاعده ترمیم وکړو او زموږ چې کوم هغه اختیارات نو هغه زمونه واغشت نو ټول نه غړ زیاتې موږ سره دا وکړو چې په کوم شي به موږ د عوامو خدمات کوو او عوام به موږ ترازی او د هغې مسایل حل کوو نو ځکه ما ته ویل چې د ناظم نه خلک ډیر زیات توقعات ساتي کنه دا راته وای چیرمن صاحب دلته بے فارم هم ډیر یالي زلی وي د بچو د پاره لکه پیرنټس راځي نو دی حق لا هم زموږ د مینوالو ته وای چې بے فارم څومره مست ضروری دي. ګورې یو خبره کوم بنیادی تا ته مو ویل چې دلته هر یو مسله چې کومه ده کنه نو د دې ټولو ابتدا د دې نیبرهود کونسل یا د کونسل نه کیږي ځکه که د برت رجسټریشن په حواله خبره کې نو هغه اول دلته راشي عدالت زما مطلب دا سیکټری صاحب ناستې نادر سره زموږ د سیستم کنیکټ دی نو هغه باقاعده چې کوم دی د دې ځای نه مطلب دا دی چې مونږ دغه جوړ کو د برث فارم او دی پی بی ازیا خو مخکې فارم به جوړي بیا که د ډیټ په حواله خبرې کې رجسټریشن چې دلته کیږي چې سړی داسې کیږي چې وي د مرګ ډیټ هغه سرټیفیکیټ دی چې څوک د خپل پیرنټس یا وغیره وغیره چې څوک د هغې په کور کې مړی وي د هغې جوړي نو دا هغه ځای دی بیا د هغه د ډومیسایل مسله ډومیسایل به پهله ناظم کوي بیا به د هغې نه پس ځي ډي سي دفتر ته هلته نه بیا ولې ریسپانسبل انسان چې کوم دی هغې پر سړی دا یو ناظم وي چې هغې په څو پورې اټسټیشن نه کړي نو هغې نه کوي خو بهرحال ما تاسو ته ویل که نه چې څومره ناظم ته د خلکو سترګې وي که نه نو په کار دا دی چې ګوره لکه زموږ د عمران خان صاحب دا ویژن و که نه هغې دا ویلي و چې یاره زه به لاندینۍ سطح باندې اختیارات منتقل کوم چونکې داسې ونه کړی شو په دې چې زموږ تقریبا دا را روان 19 دسمبر باندې به 2 کاله زموږ پوره شي خو زما په خیال موږ ته لا €1 فنډ دلته ډیولپمنټل فنډ ماته نه دی راغلی چې زه په دې علاقه کې څه وکړم نو چې زه مطلب دا دی چې ماته فنډ رانشي زه به دې علاقې ته څه کوم یا نیکسټ ټایم به ماله مقصد دا دی چې دلته څوک ووټ راکړي
اسې یو خبره ده که نه تاسو یقین وکړئ چې ګیر چاپېره زمونږ چې کوم یونین دی که نه د آل کې پي کې چیرمنز چې کوم دي په هغې کې ډېر داسې خبرې مخې ته را روانې دي چې هغې دا وایي چې یاره مونږ باقي استعفا ته تیار یو ځکه خو انشاءالله زمونږ ارادې چې کومې دي که نه اراده زه کله حوصله نه بېلم ځکه چې ما مخکې هم په یو شیز باندې هوډ اغوښتی و ما سره زه دلته نایب ناظم په حیثیت ما دلته کار کړی او ما سره ډیولپمنټل فنډ نو خو چونکې د علاقې غم خادي سټریټ لایټ د اوبو نظام د صفای زه به په خپله ګرځېدم او د دې ګوا چې ته زما د علاقه وه او علاقې هغه مطلب دا دی چې د هغې په بل بدل کې چې دې ځل زه ودرېدم نو زما په مد مقابل کې ډېر ناظمان دلته ما سره ولاړو دوو دلته سابقه دا دوه نمبروټ یو شوي دي هغې دواړه شکست خورده شو او هغه په حواله باندې عوام ما له ووټ راکړو زه یې منتخب کړم انشاءالله زه اوس هم زما د ارادې دي زه دا ارادې زما چې ژوند وي زه به د عوامو خدمت کوم ډیره مننه جی پیام خیبر لوګ ورکولو چیرمن صاحب بالکل یقینا دلته علي زلي لکه زما ته تر کمی یاد دي چې موږ بدلته اوسېدو او دلته موږ سپورټس هم کولو بیا موږ ته دی ډېر منډې والی دي سپورټس دپاره هم نو د دې خدمات ماشاءالله په آسیا پارک باندې او کم لیبرهوډ دی یاد کړلو یقینا دی کې دی ډېرې زیاتې او چې کم مسایل دی یاد کړل چې کم دی ته فنډینګ نه کیږي نو دی سبا کوي خو هغه باوجود هم دی بیا سیټ ویستې دي د چیرمنې او عوام منتخب کړي دي په خپل حلقه کې خپل لیبرهوډ کې نو آینده دپاره هم د دیو دا خواهش دی چې دی عوامو دپاره خدمات دپاره به زه همیش دپاره ولاړ یم هغه چې هر رنګ سټیج هر یو پلیټفارم وي زه به ورته انکار نه کوم دې دپاره چې دی ماشاءالله داسې شخصیات دي چې دی ته کور ته هم ورشئ نو ماشاءالله اویلیبل تاسو ته راوځي د شپې نو ډېر زیات ذمہداري چې دا ذمہواري هغه چې د ناظم یا د چیرمن ډېره زیاتي ایم پی اے دا نه ني چې څومره د چیرمن د لیبرهوډ وي تاسو ګورئ جی پیام خیبر زه یم جی عرفان درانی د لوی الله پامان